نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. امریکې کې یو نوجوان هغه مسلمان او الته به نوکری کوله. نو چې کم دفتر کې هغه نوکری کوله هلته یو جنې خوښه شوه. ها تعلقات ورسره جوړ شو. نو بیا دا غوښتل چې هغې سره واده وکړي، خو هغه یې سیڼه وه چې کله د کسان کور ته رشتې دپاره ورولېږل نو هغه ورته وویل ورتل په یو څو شرایط دي زمونږه، که چېرته هغه شرایط ته منې بیا به زه دا لور در کومه ګینې دا لور نه در کومه. هغې کې لومبی شرط دا و چې ته به مور او پلار سره تعلق کټ کې. دویم نمبر دا و چې ته به مسلمانېدو نه اوړې، ولې چې دا ښځه او دا کورنۍ د دې کور والا چې وه عیسایانه وه ورتل ته به هم عیسایت طرف ته راړېږي. او دریم نمبر چې ته به خپل ملک هم پرېږدې چې کم ملک ته دی او خپلو خپلوانو سره د کوم رشته داري د هغه ټوله به پرېږدې. ده ورتل ما ته هغه ټول شرایط قبول دي. واده وشو، زندګي یې تېروله. د کلي والا والدین ډېر زیات پریشان وو. هغه څه تعلق به ورسره جوړولو، موبایل باندې رابطه به یې ساتله یا نور انداز کې، خو ده به لیفټ نه ورکولو. ټول ډېر زیات پریشان وو. 3-4 کاله تیر شو. همدارنګ کې یو ځل دې جومات مخې ته ولاړو، سهار جمعې ته بیا راغې 4 کالو بعد تقریبا. هغه ځای جومات والا امام ډېر زیات حیران شو چې دا سړی خو ډېره موده بعد زموږ جومات ته راغی او مونځ ته راغی. چې مونځ یې وکړو امام بیا د سره میلاو شو، ورتل ډېره موده بعد مې وکتلې څه وجه وه. نو بیا ده ورته کیسه وکړه، ورتل دا رنګ کې انداز کې ما واده وکړو. وخت تېرېدو چې 3-4 کاله ووتل نو مخکې به ما روزانه ما یو قرآن په کور کې ایښی و، یو المارۍ کې ایښی و چې زه به کور ته څنګه رادننه کېدم زما نظر به په قرآن باندې پرېوتلو. وخت تېرېدو یو ورځ هغه ځای کې قرآن نشته. ما د ښځې نه تپوس وکړو چې هغه قرآن چېرته دی، دلته یو کتاب پروت چېرته دی. نو هغه ښځې ورته وویل چې کوم غیر ضروري سامان و هغه ما په ګند ځای کې غورځولی دي. نو دا کس لاړې هغه لټولې چالو کو. نو ښځې وویل احساس ورته پیدا شو چې جوړې ضروري کتاب دی چې دی ورپسې ګرځي. نو هغه هم ورپسې ووتله. نو چې هغه کتاب یې راواخیستلو هغه قرآن و د عربۍ کتاب و، عربي به کې لیکلې وه، خامخا قرآن خو د عربۍ دی. نو چې ښځې وکتل چې دا خو د عربۍ کتاب دی، دا د مسلمانانو کتاب کیدی شي، دا بل کتاب نشي کېدلی. ښځه ورته څه وایي ورته یا به دا کتاب په دې کور کې یا به زه په دې کور کې یم. هغه سړی ډېر زیات پریشانه شو او ویلې چې نن آخري موقع ده، که الله خوښوم او که دا ښځه خوښوم. سوچ یې وکړو. نو ذهن یې دې طرف ته لاړو چې زه به نن الله خوښ کړم دا پرېږده. ښځې له مې طلاق ورکړو نو زه هغې د لاسه راغلی یم. نو چې یو کس سانه زیات ګناهګار شي، سانه بدعمله شي، خو الله رب العزت بیا هم خپل در ته رابلي. د صرف دا نه وکړه چې په کور کې قرآن کې خوستلو، نور البته عیسایت هر څه یې کړي و، دا نه حد یې پار کړی چې مور او پلار یې نه پېژندل. ولې هغه عیسایت او دا عشق پیدا نه محبوب و چې هر څه یې ترې نه هیر کړي و. خو یو د قرآن سره یې دا نه مینه کړې وه، دا نه یې کړي وو چې قرآن یې په خپل کور کې ایښو او روزانه سهار به په هغې باندې یا چې کم ټایم کې به ډیوټۍ نه راتلو نو ابتدا کې بیا نظر په قرآن راتللو. نو د هغې بدله الله رب العزت بیا دا ورکړه چې بیا مسلمان شو. الله رب العزت ته زمونږ مینه محبت د قرآن سره قایم کی او چې سمې وویل سمون واورېدل. الله دې ما او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.